دا قوم سره ښېګړه نسله دا قوم سره زیاتوب سه دا یې پی ټي آی والا بدبختې دي وباخیلو نه مځکې واخیستلې په مفته چې جوار دا خلک برانګېخته کوله چې دا باخیل او د لوخیلو ته مخ نه ورکولی دغه جواره. السلام علیکم گرانو کتونکو، زه غلام اکبر محمد آج کی بات پروگرام سره نن تاسو په خدمت کې به حاضر یم. انشاءالله موږ به د پروګرام چې ټولو علاقایي مسایلو باندې خبرې کوو. نن موږ میلمه چې کوم ده هغه د جمعیت علماء اسلام ضلعي امیر مولانا عبدالرحیم صاحب ده. مولانا عبدالرحیم صاحب تاسو زه په خپل پروګرام چې هرکلی وایم. امیر صاحب ما سوال دا ده چې نن سبا یوه خبره ډېره هاټ ایشو روانه ده چې میل نرسنګ کالج او پیرامیډکس کالج چې کوم ده هغه د غزني خیل خواته جوړېږي، نو تاسو هغه باندې څه موقف لرو؟ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه تاسې پوښتنه چې کومه وکړه د کالج بارے چې یقیني خبره ده چې دغه پر داسې ځای مناسب ده چې هلته مفاد عامه وي او چې یو ځای چې داسې مفاد عامه نه وي دا د قوم سره زیاتوب کول دي. دوغ به دا وایي چې یاره موږ د قوم سره ښېګړه وکړله. دا قوم سره ښېګړه نسله دا قوم سره زیاتوب سه. دلته دا ټاونه د ټولې ضلعې ماینده دا ټاونه ټولې ضلعې ماینده او دې ټاون سره موږ باخیلو 350 کرناله کیډ کالج په نام باندې حکومت ته ورکړې وه. دا یې پی ټي آی والا بدبختې دي دغو دومره شور کاوه ویلی مځکې راکوه باخیلو نه مځکې واخیستلې په مفته چې او موږ به کیډ کالج ته جوړو. نو مطلب دی چې هغه نیشنل والو دغه خو دلته مقامي طور باندې جوار دا خلک برانګېخته کوله چیګوله اتفاق یې جوړاوه چې بد روزه لګولې د جوار په کوشش باندې دا باخیلو مځکې ورکړلې 350 کرناله کیډ کالج ته. کیډ کالج ونسه په کار خو دا وایي چې دغه حکومت سره چې دا کار دو نه وکړه او په دغه چې ناکام سله چې دا باخیل او د لوخیلو ته مخ نه ورکولی دغه جواره ځکه چې دومره غټ ناکامي که چیرې بل چا کړې وی مخ پې نه ورکړی دا قوم ته. خلکو نه مځکې غریب خلک ته یې موږ باخیله مځکې په مفته چې ورنه واخیستلې. کیډ کالج نه سو جوړه. اوس دغه دا چې کوم کالج جوړېږي په جابو خیل چې نو دا کالج دی اوس په دغه مځکو باندې جوړ کړي چې موږ مځکې چې حکومت ته ورکړی سي پیدا به موږ باخیل واخلي چیرې به نوکران پسې برتي سي او جابو خیل ما په خپله باندې نه ورته خوښ دا د قوم سره زیاتوب ده. دغه ځای د ټوله لکي مروت زړه ده ماینده دلته دی اوسېده. په حیثیت ضلعي امیر تاسو دا ښه قدم ګڼو چې اول ټول ضلعي دفتر لکۍ نه تادیزو ټاون ته لاړله او اوس هغه دفتر چې کوم دی هغه غزني خیل طرف ته وړل کېږي، نو آیا امیر صاحب دا تاسو ښه قدم ګڼو؟ یو د تحصیل وال دفتري دغه تحصیل جوړ کړه هغه یې زیاتوب وکړه ځکه چې سب تحصیل ته جوړې وه. په کار دا وه چې تحصیل ته جوړې جوړ سوی دی خو هغه ظلم دوی وکړ چې تحصیل دلته راوړ غزني خیل ته. سب تحصیل چې ایګه ته ورکړی سوی وه ایګه سره زیاتوب وسه یقینا. خو اوس که دوی دفتر جوړوي هلته خو تحصیل ولې دفتر به جوړوي ضلعي ولې دفتر وړله دا خو مناسب نه دي. دا خو سراسر زیاتوب ده چې ټاون ستا دا ټاون چې جوینه ستا دي لا خالي دفتر پرې جوړېدای سي نو دا دفتر وړله دغه سراسر ظلم ده. زموږ موقف دغه ده. امیر صاحب یو بل سوال مې دا ده چې آیا د لکۍ سیاسي جماعتو مشرانو او د کوم نور د قومو مشران دي کوم نور سیاستدان دي آیا دغه ته په کار نه چې داسې غټو منصوبو پر د سورې په یو ځای کېدلی او مشترکه مشوره یې کولی
چې ضلع ته کوم منصوبې چې چېرته فایده وایي چې هلته دا شیان ښکولی نو بیا به ټیک نه ول. تاسو څه خیال دې بارے چې سیاسي جماعتو ته یو ځای کول پکار دي چې قدم اخیستل پکار دي او که نه؟ دغه امام مخشنه دغه اراده وه چې یو قومي جرګه لکه موږ موجوده ده د مروتو قومي جرګه مقصد د نام بدلونو کوشش کاوه د لکې خو قومي جرګې مشران سره یو ځای سله هغه عده والا منصوبه یې ناکامه کړه. اوس مې دغه خیال ده چې اسلم خان حاجي ګل ته چې هغه د موږ قومي مشر ده او قومي جرګې مشر ده چې دا ووایم چې په دغه باندې قومي جرګه باقاعده وغواړي او په دې باندې خبره وشي چې دغه زیاتوب ولې دی لکه سره کېږي. یو ایم پی ای ده هغه شاید اداله چې کوي ایم پی ایګان خو دوه نور مشته نورنګ ولې ایم پی ای ده هغه زور نه کوي نورنګ دپاره. آیله سمنور خان حاجي ګل ده آی ایم پی ای ده زور نه کوي. موږ یې مینې د نو درې کسان یې موږ اکثریت ته جمعیت دې باوجود چې څه شی به دی چې کوي هلته نو دا زیاتوب ده. ډیره مهرباني امیر صاحب، تاسو ډیره شکریه. انشاءالله ناظرینو موږ به ډیر ځل یو بل پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو. هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.